المرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستعيذ پروردگار علما زمون د ټول حاضرینو جوړې د خیر نه ډکې کی یا الله زمون ګناهونه معاف کی یا الله زمون ګناهونه معاف کی یا الله د قران د ختمولو لخاطر د دې ټول ګناهونو ماشومانو چې په پاکو جبه باندې قران کریم ورستو په پاکو غوږونو واورېدو په پاکو سترګو ورته وکتل بے گناه سترګې بے گناه شونډې او جبه یا الله د دې خاطر زموږ د ټولو حاضرینو ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ چې څومره مریضان دي هغوی له شفا ورکړي یا الله چې څومره مردگان دي مغفورین مرحومین وګرځي یا الله زموږ د ټولو زړونه د قرآن په رڼا روښانه وګرځي یا الله زموږ د ژوند او زندګي د محبوب د مدینې جانان محبوب رسول الله مبارک په طریقو باندې خوشبویه وګرځي یا الله د دې حاضرینو د اوریدونکو په زړونو کې چې څومره شرعي حوایج وي د هغې په خزانو نه پوره کړي د هر سپین ږیري حاجتونه پوره کړي یا الله د هر ځوان حاجتونه پوره کړي یا الله د هر کشر او د ماشوم حاجتونه پوره کړي یا الله د هر نارینه او د هرې زنانه حاجتونه پوره کړي یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي زموږ ګناهونه معاف کړي موږ له توفیق راکړي چې موږ په خپلو سترګو باندې قرآن ته وګورو یا الله موږ له توفیق راکړي چې په خپلو غوږونو قرآن واورو یا الله موږ له توفیق راکړي چې په خپله ژبه باندې د قرآن تلاوت وکړو یا الله دا قرآن زموږ شفیع وګرځئ یا الله دا قرآن زموږ شفاعت کوونکی وګرځئ یا الله موږ د قرآن عاشقان وګرځئ یا الله موږ د قرآن محبین وګرځئ یا الله موږ د قرآن سره مینه کوونکي وګرځئ اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميدان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك ورسولك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم د چا په زړه کې څه حاجت وي څه ضرورت وي بیمار وي چا له دعا غواړي نو هغه خپله دعا غواړي یو منټ درود شریف اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.